بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. دي سورة سورة العلق وي زکچی د دې سورت په دیم آیت کې لفظ د علق د انسان د پیدایش یو حال هغه ذکر کیږي. دا سورت مکی سورت تی په اعتبار د ترتیب قرآنی سره شپږ نوي دي نازلېدو په لحاظ سره دا سورت اولنی سورت دی. په دې سورت کې یو ورکو 19 آیاتونه دي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې د نبوت د میلاوېدو سره کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر 40 کاله شو دا وخت کې نبی علیه السلام عادت شریفه دا چې غار حرا ته بدلو او التبسوس ورجو دعاګانې به وختي عبادت به الله پاک کول الله پاک په یادول سو سورت پارا بناسا نبی علیہ السلام طعام اڑو التبو یو پیرا نبی علیہ السلام پر قل معمول مطابق غار حرا کے دی عبادت کی پدی سورت کی یو فرشتہ راغلا جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تو فرمائی اقرأ نبی علیہ السلام فرمائی ما انا بقاری ما لکو لکلون لستل نشن کوئی دوباره لگونی و لگزوری ورک بیاوتی اقرأ بیاوی لیما خو ما انا بقارئ دریم پیرا بیا لگزور ورک پیم پیرا زور شو بیا زوری ورک بیاوی اقرأ داغین بعد اول پیرین زور لگزیات ورک بیام نبی علیہ السلام افر ما انا بقارئ دین بعد بیاوی لگ دیر زور ورکو آغین بعد نبی علیہ السلام توی اقرأ بسم ربک الذی خلق نبی علیہ السلام دا سبق شروع دا پنز آیاتنا پدغ مقبان دی نازل شو اوز بدیدی که سڑیوی چه دا نبی علیہ السلام سرد سلویختو کال عمر دا سبق نشویلی حالان که ماشوم دون الفاظ ویلی شی چه سوکتی دا سوی ویلی شی علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی پا دی وقت جبریل علیہ السلام جان سره د ریخمو پا کپڑا کی دا الفاظ لکلی شوی روڑو اقرأ بسم ربک الذی خلق صرف ویل نو دا دی لکلن اوائل نبی علیہ السلام ما خسکل ندی ویل معانا بقار دخلی کرن لستن نشد ہوئی دا آیاتنا دا نبی علیہ السلام پا ابتدائی ایام دا بیعثت کی نازل شوی پدی صورت کی اللہ پاک نبی علیہ السلام تا طریقہ تلاوت دا قرآن خی دا اللہ پاک صفات ذکر کی دا مخلوق پیدائش ذکر کی پا مخلوق بعد اللہ پاک کے نغام کے تاستا میں پوہ در کھڑے دا بیاد انسانان اسباب دا گمراہی چاہا سرکشی دا او خپل ځان ته اوچت کتل دي او بیا انسان بعد الموت ذکر کې چې د مرګ نه بعد بستا واپسی الله پاک ته وي او بیا د دې نه بعد ابو جهل حال ذکر کې چې ابو جهل نبی علیہ السلام د مانځنه منع کړ بیا نبی علیہ السلام الله جل شانه طریقه د کامیابی خي چې کوم سړی په هدایت باندې وي یا د تقوا حکم کوي آیا دا سړی خطرې او بیا د ابو جهل قباحتونه ذکر کیږي دا غیر بعد الله پاک د انجام ذکر کوي او د سورت په اخره کې د سجدې حکم کوي نو فرمایي اقرأ بسم ربك الذي خلق لولا بنو دربستا آغازات چتے پیدا خلق چتے پیدا کری خلق الانسان من علق پیدا کری انسان من علق دوین دا ٹوٹینا دوین دا قطرینا اقرأ وربك الاکرم تلولا اوستار عزت مندی الذي آغازات علم بالقلم چه تعلیم ورکړي خلق تا په قلم سره
علم الانسان ما لم يعلم خودر الانسان تا وسچ دنوز دکڑی کلا خبردار ان الانسان لیطغى بیشک انسان خامخا سرکشی کئی ارعا واستغنا دا جدیق بلزان مستغنی گنی ان الى ربک الرجع یقین استاق بلب طرف توقس کی دلی ارعیت الذی ینہا آیت ویني غکس یا من کول کی عبدن چدی من کو عبدن یو بندے دا صلا کل چدی منسکی ارایت ان کان علی الهدى تو آیا ان کان علی الهدى کچروی دا بندہ دا من گزار ہدایت باندی او امر بالتقوى یا حکم کی دا تقوی ارایت ان کذب و تولا تخبر راکا یا تؤگورا ان کذبو تولا کچیدہ سڑی منکون کی تغذیب کی او مخوار علم یارم دین پیگی بین اللہ یرا بشک اللہ پاک دیبنی کلا خبردار لم ینتہی کچردی من نشو لنسفام بالناس خام خابم دی انسو رابے کاگو بالناسیت تندید ویختون ناسیت کاذبت خاطیہ چی دا تندید دا دروجنو گناہگار دا فلیدعو نادیا پس دید رو غاڑی خپل مجلس سوال خلق سندعو الزبانیہ زرد چی منگبرا اغوارو پد باندی الزبانیہ اغا پیادات گرزیدن کی فرشتی کلا سندعو الزبانیہ زرد چی منگبرا اغوارو پد باندی زبانیہ فرشتی پس مکہ باندی خط گرزیدن کی فرشتی زبانیہ دا زبان نادی امانا دا دفسا نا کافران چی دی جہنم نروزی را تختی پرشتے بھی بس دی کئی کلا خبردار لا تتعہو تتابداری مکود دی بند کافر وسجد او سجد کوا وقترب او اللہ پاک تزان نزدیکا